رب ذوالجلال فرمائی وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. تاسو دا خپل رب بخنی تا او مهربانی تا کوششونه وکي او هغه حاصل کړي او د جنت د حاصلولو کوشش وکي. هغه جنت چې وزمکی او اسمانونه د هغه جنت پلنواله دی مقدار د هغه. او ربی کریم بیا فرمای اعدت للمتقین، دا جنت د متقیانو د پاره تیار کړی شوی دی. اوس متقیان څوک دي؟ نو په مخ کی آیت کې بیا رب ذوالجلال فرمایي الذين، دا متقیان هغه خلق دي ينفقون في السراء والضراء، چې دغه خلق به صدقې کوي په حالت د تنگ دستی کې هم او په حالت د پراخۍ کې هم. چې کله دوی غریبان وي، مال دولت وسره لږ وي، روپۍ وسره لږي، نو متقیان او جنتیان خلق هغه دي چې دوی به بیا هم صدقې کوي. او که د دوی سره مال دولت سیواوي پراخه وي، نو الله تعالی فرمایي دوی صدقې کوي، نو دغه خلق متقیان دي او دا جنت د دوی لپاره تیار کړی شوی دی. بیا ربی کریم فرمایي د جنتیانو یو نښه بله دا ده چې دوی به والکاظمین الغیظ، دوی به غوسه خوړونکي وي. مقصد دا دی چې دوی له به غوسه راځي. علما کرام فرمایي خدای تعالی داسې ونه فرمایل چې متقیانو له به غوسه نه ورځي، بلکې خدای تعالی فرمایل چې دوی به غوسه خوري. وایي ځکه چې دا غوسه راتلل اگر که یو انسان متقي هم شي، خو بیا هم دله غوسه راتللی شي او قار ولا ورتللی شي، ځکه چې دا د انسان فطرت او طبیعت دغه چې کم خبره د ذهن اونه مني نو پای باندې غوسه کیږي. نو متقیان دوی له غوسه ورځي، خو چې متقیو نو دی به د خپل غوسه کنټرول کوي، دی به خپل غوسه نه سړی په هغه کس باندې چې چا ولا غوسه ورستی. نو ربی کریم فرمایي چې دوی به خلکو ته عفو کوونکي وي، چا لره به عذاب ورکوونکي نه. او بیا ربی کریم فرمایي خلکو ته به معافي کوونکي وي. که د یو انسان نه د هغه په حق کې څه کوتاهي وشي او د ده حق ادا نه کړي، نو دی به هغه له په هغې باندې عذاب نه ورکوي، بلکې دی به هغه ته د هغې معافي کوي او بخانه به ورته کوي. نو ربی کریم فرمایي چې دقه نیکان خلق دی او زه نیکان خلق خوښوم. الله تعالی دې موږ او تاسو هم په دغه نیکانو کې حساب کړي. معزز و عرض مې دا کولو د دې آیت مبارک چې الله تعالی فرمایي الذين ينفقون في السراء والضراء، دا متقیان پرهیزګاره هغه خلق دي چې د دوی یو صفت دا دی چې دوی به په حالت د تنګدستۍ کې، په حالت د پراخۍ کې صدقې کوي او خپل مال به خرج کوي. یو معنی علما کرام دغه کوي، دویمه معنی علما کرام دا کوي چې متقیان هغه دي چې دوی به په حالت د خوشحالۍ کې هم صدقې کوي او که په دوی باندې غم راشي، تکلیف راشي، نو هم به دوی صدقې کوي. دواړه معناګانې صحیح مفسرینو ذکر کړي دي. نو عرض مې دا کوو چې صدقې په هر وخت کې کول دا د متقیانو صفت دی. متقي چاته ویل کېږي؟ نو د متقي خپله معنی ده د ګناهونو نه ځان ساتونکی. کم انسان چې ځان د ګناهونو نه ساتي نو دی متقي دی. نو چې کم انسان متقي شو نو د ده بیا خپل عادات دي، نښې دي، علامات دي، هغه په قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کړي دي چې د هغې نه ما دغه یو څو ذکر کړلی. نو صدقې کول په حالت د خوشحالۍ کې او په حالت د سختۍ کې، غم کې، دا د مؤمنانو او د متقیانو نښه ده چې رب کریم قرآن کریم کې ذکر کړې ده. نو د دې آیت مبارک نه دا خبره معلومیږي چې صدقه که څوک د غم په حالت کې کوي هم جایز ده، او که څوک په حالت د خوشحالۍ کې کوي هم جایز ده. دا په ودونو کې چې خلک دا ولیمه کوي، دا ولیمه دا هم صدقه ده.
دې ته نفلي صدقه ویل کېږي. او قانون دار چې نفلي صدقه دا تو مالدار له هم ورکولی شي او غریب له هم ورکولی شي، خو زیات ثواب په دې کې دی چې دا تو غریب سړي له ورکړي، ځکه د مالدار سړي خپل وس کېږي. او چې کومه فرضي او وجوبي صدقه وي، وجوبي یعنی زکات شولو یا سرسایه شوله یا د فدیې روپۍ شولې، نو دا څوک مالدار کس نه شي ورکولی، هغه کس چې په باندې په خپل زکات ورکول لازم وي او صاحب د نصاب وي، دغه به صرف غریبانو له ورکوي. نو عرض مې دا کوو چې څوک خیرات کوي په حالت د خوشحالۍ کې، په غریبانو یې هم خوړلی شي، په مالدارو باندې هم خوړلی شي او ثواب ور خدای تعالی ورکوي. او که په حالت د غم کې دې صدقه کوي او غریبانو باندې خوري یا په مالدارانو باندې، نو په دې ټولو ولا خدای تعالی ثواب ورکوي. خدای تعالی دې زمونږ دغه صدقې او خیراتونه کول نصیب کړي. معززو، خبره دا ده چې کنن سبا زمونږ استاسو په معاشره کې یا زمونږ استاسو کې څوک وفات شي، نو صدقه او خیرات به پسې کو کنه، نو او بالکل به پسې کو، ځکه مړو خو به مونږ ټول په دنیا کې پاتې کېدل نشته. نو الحمدلله زمونږ خدا طریقه او عادت را روان دی چې مونږه په مړو پسې خیراتونه او صدقې کوو او په دې نیت باندې کوو چې په کم مړي پسې مونږ صدقه وکړله، نو د دې صدقې مونږ ته هم ثواب میلاو شو او دا چاته چې مو ثواب وربخلې په کم مړي پسې مو کړې ده، هغه مړي ته ثواب هم وررسېږي او د دې صدقې په برکت باندې د هغې مړي ګناهونه هم خدای تعالی معاف کوي. او مونږ په دې نیت باندې دغه صدقې او خیراتونه کوو. اوس دا درې واړه خبرې چې دي، نو دا د قرآن او د احادیثو نه ثابت دي. د قرآن کریم آیت مبارک تاسو ته ما ذکر کو، په هغې کې داسې نشته دی چې یاره مړی وشو نو خیرات او صدقات به پسې نه کوئ. خدای تعالی فرمایي چې متقیان هغه خلک دي چې دوی به صدقې کوي، خیراتونه به کوي. که په مړي په غم راغلی وي په هغه حالت کې کوي هم متقیان دي، او کنه په حالت د خوشحالۍ کې کوي هم متقیان دي. که ورسره مال ډېر وي صدقه کوي هم متقیان دي، او که ورسره مال لږ وي صدقه کوي نو هم دغه د متقیانو صفت دی. دویم، کم خلک چې وایي په کم کور کې غم وشي نو په هغې کې د هغې کور والا به په دې مړ پسې صدقه نه کوي. نو یاد ساتئ زمونږ دین اسلام مونږ ته علماء کرامو ښه په واضحه طریقې سره رسولی دی، او دین داسې څیز دی چې په دې کې د چا خپلې خبرې نه چلیږي چې یاره زه به پکې خپله خبره وکړم او د ځانه په هغې باندې او په خپله باندې هم عمل کوم او نور خلک به پرې هم عمل کوي. نو نسې به دا ستا دین نه دی، نه دا ستا د پلار نیکه دین دی، تا د په میراث کې پاتې. دا دین د خدای تعالی دی او د خدای تعالی د رسول دی، او دا دین د مؤمنانو دی. او دین کې چې څوک مسله بیانوي د ځانه به یې نه بیانوي، هغه به د قرآن او د حدیثو نه وایي. نو دوی یو دا خبره کوي چې په مړي پسې به خیرات او صدقات نه کوئ. دلیلونه ولې څه ګوري؟ د حضرت جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، دی فرمایي چې مونږ صحابه به د مړي کور ته راجمع کېدل او د مړي د کور والا نه خوراک خوړل، دا به مونږ د نیاحي په شانتې حرام او ناروا ګڼل. نیاحه دې ته ویلی کېږي چې کله په یو کور کې غم وشي، نو په دور جاهلیت کې داسې طریقه د خلکو روانه وه چې کم سړی به مړ کېدلو نو ده به د وفات نه مخکې خلکو ته وصیت وکړو چې زه مړ شمه نو تاسو به په ما پسې ښه ډېرې ډېرې جړاګانې وکئ چې خلکو ته را خبر خور شي چې یاره پلانې سړی مړ شو او دا خو ډېر غټ سړی و ځکه چې خلک پسې ډېر خفه و، ډېرې زیاتې جړاګانې پسې وکړي. نو دوی به په دې باندې خوشحالېدل او دې مړي به د مخکې نه وصیت کولو. نو چې کله دین اسلام راغی نو محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک چې کوم بعضې صحابه کرامو نو په هغوی کې هم دغه طریقې رایج وي د هغې جاهلیت د دور هغه، ځکه چې دین اسلام نوی نوی راغلی و
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اعلان وکړو چې خبردار صحابه کرامو چې څوک وفات شو او د وصیت وکړو چې په ما پسې به خجړاګانی وکړي نو د دقی جلا د وجې نه د په قبر کې عذاب میلاوي نو د اغینا نبی علیہ السلام منو فرمایله او دقی جلا ته نیاحه او نوحه ویل کېږي چې هغه به دوی داسې جړاګانې کولې زنانو به خپل مخونه وهل ګریوانونه به ایښلول او خپل سرونه به یې ببر کړه او په داسې لوی لوی چغو سره به یې جړاګانې کولې یو ماتم غونده کې به یې کولو نو نبی علیہ السلام د دې نه منو فرمایله چې په دې طریقې سره به جړا نه کوئ او دغه قسم جړا اوس هم زموږ او تاسو په شریعت کې دا حرام ده دا به په مړي پسې څوک نه کوي خفګان چې راغی او جړا راله جاړي به غم به خپل کوي خو د جاهلیت کارونه به پکې نه کوي داسې الفاظ به د خولې نه نه وباسي چې هغه د کفر الفاظ دي خپل ایمان ته به نقصان نه رسوي غم به همي خو په غم کې به د دین خیال ساتي ځکه چې انسان نه کبل یو انسان جدا شو دی په هغه پسې خپي خو چې کله دی په خپل باندې تبا کېږي نو دی بیا د بل جدایي ته ارسه ته تنې خو دی چې د بل نه جدا شم او چې زه تبا نشم نو دغه شانتي چې دین اسلام ته په کوم خبرو د نقصان رسېږي نو دی ځان تبا کوي نو د دې وجنه دی به احتیاط په دې کې کوي چې یاره جړا کوي خو د شریعت موافق به کوي د غلوی چغې به نه وباسي مخونه به نه وهي او د جاهلیت دعاګانې خبرې به نه کوي ګریوان به نه شلوي نو دغه صحابي مبارک فرمایي چې مونږ به د صحابو په دور کې مونږ ټول صحابه کرامو چې په کم کور کې به مړی وشو نو مونږ به هغې ته جمع کېدل هم ناروا او حرام ګڼل لکه څنګه چې په مړي پسې د جاهلیت جړاګانې حرام ګڼلې او که چا به د مړي و د کور والا نه صدقه او خیرات خوړلو نو هغه به هم مونږ حرام ګڼله خوراک کولو نو هغه به مونږ حرام ګڼله نو دا خلک وایي وګوره وایي دا صحابه دي دوی فرمایي چې مونږ به دا حرام ګڼله د نیاحې په شانتي نو لہذا د مړي په کور کې چې دی نو دوی وایي صدقات به نه کوئ مونږ ورته وایو د دې حدیث شریف دغه مقصد نه دی خو تاسې په مقصد پوهه نه او دا ورته د ځان نه وایو هغه خلک چې کم په مړي پسې خیرات نه مني دوی ځان ته حنفي مذهب والا وایي چې مونږ د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه په مذهب باندې یو نو د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د مذهب دا مسله ده چې کله په یو کور کې غم وشي مړی وشي نو دغه کور والا نه به څوک میلمستیا نه غواړي د غم کور والا نه به څوک میلمستیا نه غواړي اوس ته زه دا ثابتوم چې دا میلمستیا به د مړي د کور والا نه ولې نه غواړي امام سبولی فرمایلی چې دا ناروا دي او په دغه حدیث کې چې دا کومه خبره ذکر ده چې دا به موږ د نیاحې په شان دي حرام ګڼل نو د دین مراد هم دغه میلمستیا ده چې په کم کور کې به مړی وشو نو هغې کور ته د خوراک دپاره را جمع کېدل چې دوی به موږ له میلمستیا راکړي نو دغه طریقې سره دا حرام دي حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ مبارک شهید کړی شو کله چې دی وفات شو نو نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایل اصنعوا لآل جعفر طعاما تاسو د جعفر رضی الله عنه کورنۍ له خوراک تیار کړئ ځکه چې په هغوی باندې غم راغلی دی دوی په خپل غم کې مشغول دي او تاسو د هغوی د طرف نه صدقه پخه کوئ خوراک د هغوی د طرف نه تیار کړئ نو نور صحابه کرام راغله او هغوی له چې دی نو پخلی تیار نو دا خلک د دین یو دا مسله ثابتوي چې د مړي په کور کې به لوګې هم نه کوي ځکه چې نبی علیہ السلام نور صحابو ته ویلي چې تاسو ولا پخلی وکړئ نو یا ساتئ د دغه جواب به هم ان شاء الله تعالی عز وجل د خدای تعالی په توفیق سره وشي اوس دا خبره چې دوی وایي دغه حدیث چې د جریر بن عبد الله رضی الله عنه ذکر کوي چې موږ به د مړي کور ته راجمع کېدل په کم کور کې چې غم شوی هغې ته راجمع کېدل او د هغوی نه خوراک کول حرام ګڼل نو دته وایه تو چې وې صدقه کول ناروا دي ځکه چې صحابو حرام ګڼلي نو په دې حدیث کې خدا هم دي چې د مړي کور ته راجمع کېدل به هم موږ حرام ګڼل په دې حدیث کې خدا هم دي چې دا صحابي فرمایي موږ به د مړي کور ته راجمع کېدل هم حرام ګڼل نو چې په کم کور کې مړی وشو ته وکړه بیا ولې ځې نو په یو خبر باندې عمل کې
او بل خبره باندې عمل نه کې هغه د يهودو کار دي شروع کړی دی چې يهوديانو به هم په تورات کې هغه مسلې منلې چې کومې به زړه منلې او د دوی د طبيعت او د خواهش موافق بوي او چې کومه مسله به د دوی زړه ته نه پریوتي هغه مسله به نه منله الله تعالی قران کې فرمایي اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تاسو د قران کریم او د کتاب په بعضي حصہ باندې ایمان لرئ او په بعضي باندې ایمان نه لرئ ټول دین منه ټول نو دوی ته موږ دا وایو چې د دین مراد دغه عام جمع کېدل نه دي بلکې دغه را جمع کېدل هم په دین نیت باندې چې موږ براجم شو د دوی نه به میل مستیا حاصله کو نو میل مستیا حاصله ول دا هغوی نه دا ناروا دي هم دغه رنګي فقهاو ذکر کړی دي چې د مړي د کور نه به څوک 3 ورځې میل مستیا نه غواړي د مړي د کور نه به څوک 3 ورځې میل مستیا نه غواړي کدا مړي کور والا ولا میل مستیا ورکې نو دا مړي کور والا هم ګناګار دي او چې کم خلق د میل مستیا په نیت ورځي نو دغه خلق هم ګناګار دي اوس وجه سدولي ګناګار دي نو علامه شامی رحمه الله په خپل کتاب فتاوی شامی کې دا خبره ذکر کړې ده دا هغه عالم دی چې دا علامه ابن عابدین شامی رحمه الله د علمیت د پوها د فقاهت هم عرب منی هم عجم منی خلاصې دار چې ټول دنیا د علمیت منی دی فرمایي چې 3 ورځې د مړی والا د کورنا میل مستیا ناروا ده وې ځکه چې دا میل مستیا ورکول دا خوشحالي مناوهل دي ځکه میلمانه چې د چا کر راشي او دی ول میل مستیا کوي نو دا خوشحالي خلک وته خوشحاليږي دغه رنګي څوک چې د چا کر زینو هم خپ خوشحالي باندې زی او دا موقع د غم ده مونږ ته شریعت فرمایي چې 3 ورځې کله مړی وشي 3 ورځې به غم کې د 3 ورځې نه سیوا غم نشته دی او میل مستیا چې دی نو دا غم کې شروع نه ده بلکې دا شروع په خوشحالۍ کې د نو ځکه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام منتی فرمایلی دا او بیا مخکې فرمایي وان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا کچرت کی یو سړی فقیرانو خلقو لا صدقې خوراکونه ورکو او هغه په کم کور کې چې مړی شي نو دا ډېر ښکلی کار و نو پته ولګېدله چې د مړي په کور کې صدقه کول خیرات کول دا مکمل جایز طریقه ده او کم چې ناروا دي نو د هغه میلمستیا ده خو څوک دا خواران په کتابونو باندې په خپله پوهېږي نه ښکاره په دې فتاوی شامل کې لیکلي دي باب یې ولا باقاعده ورکړی دی چې د مړي د کور نه میلمستیا اخیستل دا ناروا دي او پاغي کې دغه خبره ذکر کړي چې 3 ورځې به دې میلمستیا نه حاصلې او دوی وینه د دینه مراد عامه صدقه ده اوس کچرته د دینه عامه صدقه مراد شي نو دا د ډیرو احادیث مخالفت راځي څنګه راځي یو دا صحیح بخاری شریف حدیث مبارک دی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمایي چې زمون په کورنۍ کې ګوره دا د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک کورنۍ ده چې د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک په کورنۍ کې به کله غم وشو څوک وفات شو نو دی له به خلک راجمع شول نو چې کله به ډېره ګڼه خوره شول او لږ لږ خلک به وو نو موږ به په هغه وخت کې د وړو نه حلوا پخه کړه چې تلبینه ورته ویلی کېږي د هغوی په زبان کې او نرمه به وه بیا به دوی داسې چلو کو د غوښې شوروا به یې پخه کړه روټۍ به پکې واچوله او په هغې باندې به یې له پاسه دغه تلبینه د وړو دغه حلوا به یې پرې ور واچوله په دې کې به یې ګبین هم مکس کولو ورسره او دغه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي دغې صحابیاتو زنانو ته به وي کلنا تاسو د دې صدقې نه وخورئ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ځکه ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه اورېدلي دي چې فرمایل به التلبینة مجمة لفؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن چې دا تلبینه د مړي په کور کې چې کله د مړ کله غم وشي او دوی تلبینه په حق کې دا اخري نو د دې سره د خلکو د زړونو بیماری ختميږي او د خلکو مصیبت او غم چې دی نو دا ختمي نو دا د نبی له صلوات والسلام په خپل کورنۍ کې صدقه کیږي په اول ورځ باندې کیږي په خپل خپلوانو باندې نو کنه روا د نبی له سلام وته چې دا تاسو ولې ناروا کار کوئ دا سم کوئ
خو من یې نه فرمایلی پته ولګېده چې په اوله ورځ باندې صدقه کول دا عین د محبوب علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقه ده. دویم ښه معتبر کتاب د احادیثو صحیح مسلم شریف د هغې په دویم جلد کې په صفحه نمبر 42 باندې امام مسلم رحمه الله باب دی وای دا باب په دې بیان کې دی هغه احادیث په کې ذکر کیږي چې مړی ته د صدقې ثواب هم رسیږي او دا هغه د پاره د ګناهونو کفاره هم ګرځي. بیا حدیث شریف راوړي د حدیث راوی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک دی. دغه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي د محبوب صلی الله علیه وسلم دربار ته یو صحابي راغی او عرض کړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ابي مات وترك مالا ولم يوصي. اے د الله تعالی محبوب زما پلار وفات شوی دی او مال دی پاتې شوی دی خود صدقې د پاره وصیت نه کړي فهل يكفر عنه ان اتصدق عنه. اے د الله تعالی محبوبا صلی الله علیه وسلم کچرتا زو د خپل طرف نه په خپل پلار پسې صدقه وکما آیا زما پلار ته د هغه صدقې ثواب رسیږي کنه رسیږي؟ د محبوب علیہ السلام فرمان ووري. محبوب علیہ السلام ته فرمایل نعم او صدقه پسې وکا استاد پلار ګناهونه په خدای تعالی معاف کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې ونه فرمایل چې پاول اورس پسې مکوا او بیا پسې رسته کوا په دویم ورځ پسې صدقه مکو بیا پسې رسته کوا په درېمه پسې مکو بیا پسې رسته کوا. داسې وته ونه فرمایل چې تو صدقه د جمعې په شپه باندې مکو نور کوا یا پسې سر وختمه مکوا او په نور ورځ باندې کوا. نه نبی علیہ السلام ته فرمایل او صدقه کوا چې هر کله کې په هر یو وخت کې صدقه استاد پلار ګناهونه په خدای تعالی معاف کړي. یو حدیث شریف هم دغه مسلم شریف کې دا حدیث شریف موجود دی. بل ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها دا حدیث روایت کړي. دا فرمایي بل یو صحابي راغی او محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته عرض کړي اے د الله تعالی حبیبا زما پلار وفات شوی دی او مال تی پاتې شوی دی خو د صدقې لپاره وصیت نه لري کړي نو که زو په خپل پلار پسې صدقه وکما نو ما ته به د صدقې څخه ثواب ملاويږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تو فرمایل وی تو په خپل پلار پسې صدقه وکا تا ته به د صدقې هم ثواب ملاويږي. نو دوه حدیث شو. یو حدیث کې دا خبر ذکر شو چې زما د پلار ګناهونه چې وفات شوی دی هغه په معاف کیږي. نبی علیہ السلام وتوی او په صدقې سره ستاسو پلار ګناهونه معاف کیږي. دویم حدیث کې دا خبره ذکر شو چې زوبه صدقه وکم نو ماته به ثواب ملاويږي. نبی علیہ السلام ته فرمایل او تا ته هم ثواب ملاويږي. دریم حدیث شریف هم په دغه مسلم شریف کې په دغه صفحه ذکر دی. امام مسلم رحمه الله حدیث روایت کوي د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها دا فرمایي یو زنانه راغله عرض یو کو د الله تعالی حبیبا صلی الله علیه وسلم مور می وفات شوی دا او هغه په صدقو ډیره مینه وا ډیره صدقې به کولی او ما ته پته ده کوم قور ته میلاو شوی وینو د صدقې وصیت به کړو کزو پاغي پسې صدقه وکم نو د دې صدقې ثواب اخی ته ورسیږي. نبی علیہ السلام تو فرمایل وی او صدقه پسې وکا اخی ته د دې صدقې ثواب ورسیږي. نو پته ولګیدله چې په مړو پسې صدقې کول خیراتونه کول دا عین دین دی او ان شاء الله تعالی چې دا دین به موږ خپل مضبوطی سره راټینګو ان شاء الله راټینګو وای کنه او په دې باندې به عمل کوو د خدای تعالی په فضل سره په احسان سره د چا په خبرو کې بن راځو د چا په جالونو کې به ځان نه راولو کوشش وکړو چې ځان د خپل صاحبانو دربار ته رسو د خپل علماء کرامو موږ ځان د هغوی نه پوهه کوو چې زموږ استاد د عقیدې اصلاح کیږي. عرض میرا کوونو دغه د صحابه کرامو طریقه وا چې دوی په خپل مړو پسې صدقې او خیراتونه کول. یو خبره بلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو ځل د یو صحابي جنازې لاړو جنازې په صحابي باندې وکړه او د هغې نفس
کله چې صحابي مبارک قبر کې دفن کړي صحابي مبارک چې کله دفن کولو نو نبی علیہ السلام قبر والا ته طریقه خوله چې دا قبر داسي کولاو کدا ځای ولا کولاو کدا ځای ولا برابر کا کله چې هغه کس دفن شو دوی واپس را روان شو نو د دقي مړی والا دا کم کس چې وفات شو د بیبي په نبی علیہ السلام پسې او په صحابه پسې بل صحابي راولې کو چې تاسو لاړ شو نبی علیہ السلام ته وایي چې بغیر د روټۍ نه با نه ځي او زمونږه صدقه کړي تاسو به هغه اخري او بیا به ځي نبی علیہ السلام مبارک ته صحابي راغی د الله حبیبا دا کم صحابي چې وفات شو د بیبي راغله او د بیبي را لګلې مچ نبی علیہ السلام د نلال نشو وته وایي چې زمون کرب روټۍ لراځي نبی علیہ السلام دا ونه فرمایل چې دا اول ورځ باندې مړي په خیراتونه مکه وای دا ناروا دي بلکې نبی علیہ السلام سره روان شو صحابه کرام سره هم روان شو ټول سبحان الله نو پته ولګی چې صدقه او خیرات پسې جایز زکه پسې نبی علیہ السلام لاړ بیا چې کله دوی کېناستل روټۍ راوړې شو دې د کې خولې شو دغه کور والا چيلې ذبح کړې و هغه چيلې چې ونه د مالک د اجازت نه بغیر ذبح کړې و داسې بغیر ذبح کړې و غم راغلی و نو دوی وګرځېدل په کوم ځای کې چې به ساوري خرڅېدل هغه ځای ته کسان ولېږل چې یاره څه ده دوی څاروی واخلي دوی چې لاړه هلته کې نو دوی ته څاروی میلاو نه شولو نه و پکې په میله کې بازار کې څاروی نه و د دوی د ګاونډیانو کرب چیلۍ ولاړه وه دغې صحابي زنانه خپلو ګاونډیانو پسې کسان ولېږل چې دا خپل چیلۍ مونږ له راکوي او دا به مونږ په خپل مړي پسې صدقه کو هغوی ورته وي چې یاره د دې چیلۍ چې دی نو کوربه نشته دی نارینه څوک نشته دی چې تاسو سره دې خبره وکړي ریټ د سره وکړي خو هغوی ورته وي چې زه تاسو بوځئ مونږ به سره چې هغه راشي بیا به سره مونږ خبره کړو نو قانون دا دی چې مالدار خاون وي دې کې د ښځې اختیار نه او دا چیلۍ دی له هغه ښځې ورکړله صحابیې رضی الله تعالی عنها او هغه صحابي په کور کې نه نو د هغه د اجازت نه بغیر ذبح شوی وه نبی علیہ السلام مبارک چې څنګه پټې مبارک خولې ته ورواچولو او شخونې پې ووالو نو نبی علیہ السلام مبارک واپس غوښه راویستله صحابو ته وی دا چیلې کم ځای و دا چا ذبح کړې ده نو صحابه کرامو عرض کو چې دا د پلاني ګاونډي نه دوی راویستې ده نبی علیہ السلام ته فرمایل وی ما ته دې غوښې ووي کومه غوښه چې نبی علیہ السلام خوړله وی دې غوښې راته وی چې د الله حبیب ما مخ رضوی د مالک د اجازت نه بغیر ذبح کړی نو نبی علیہ السلام مبارک هغه صدقه ونه خوړله ځکه چې د مالک د اجازت نه بغیر ذبح شوی و او هغه کور والا ته وفرمایل چې دا په قیدیانو باندې او چې کم غلامان دي نو په هغوی باندې دقه وخوروئ نو که چېرته ناروا وی نبی علیہ السلام به دې کور ته نه راتللو او په خپله باندې به هم ورسره نه کېناستو صحابه کرام به ورسره هم نه کېناستل خو چې هغوی ونه خوړله د نارووالي د وجې نه وخوړلې چې صدقه ناروا وه بلکې چیلۍ بغیر د اجازت نه ذبح شوې وه د هغې د وجې نه محبوب علیه السلام ونه خوړله دا یاران وایي دا کم زنانه چې پسې سړی لېږلی و په نبي علیه السلام پسې نو دا بله زنانه وه او د دې مړي کور واله نه وه وی ځکه په حدیث کې ذکر دی چې د هغې سړي ښځه پسې راغله عربی کې ضمایر ذکر دی خو زه پې تاسو پوه کوم نو دوی وایي چې د هغه سړي نه مراد بل سړی هم کېدلی شي نو موږ ورته وایو چې بل سړی دی تاسو مراد اخلئ په دې ستاسو سره هېڅ قسمه څه دلیل نشته او علامه شامي رحمه الله ذکر کړی دی چې دا د دقې مړي هغه بیبي و کور والا وه چې دې پسې دغه سړی را لېږلی نبي علیه السلام ته یې فرمایلي چې راشه زمونږ کره او صدقه د هغه وخوره نو عرض مې دا کولو چې صدقه په مړي پسې دا یو جایز عمل دی او روا عمل دی بل خبره په تابعینو کې یو عظیم المرتبت تابعی دی داسې تابعی دی چې هغه د اکثرو بلکې د ټولو محدثینو په نسبت باندې ثقه دی خلک په اعتماد کوي چې دا ډېر عظیم شخصیت دی نوم یې دی طاووس رحمه الله دغه طاووس رحمه الله دی فرمایي وایي کله چې به کله څوک مړ کړی شي مؤمن مسلمان او قبر ته ورکوز کړی شي نو اوه ورځې د دې انسان سره حساب کتاب کېږي څو ورځې
ورځې. نو دې صحابه کرامو طریقه او عادت داو چې ورځې به دوی هره شپه په مړي پسې صدقه کوله. اوس تاسو خو به وایئ چې یاره د اوسه پورې مونږ داسې حدیثونه اورېدل چې مړی کله په قبر کې کېښودلی شي نو درې تپوسې دې کېږي چې دین دې سره او رب دې څوک دی او د محمد علیه الصلاة والسلام په باره کې څه وایي. نو یاد ساتئ تپوس په قبر کې دوه قسمه کېږي. د ټولو نه اول تپوس د عقیدې کېږي. د څه تپوس کېږي؟ د عقیدې چې آیا دا سړی مؤمن دی او که نه. که چېرته کې د ده عقیده ټیک وه مؤمن و مسلمان و وروسته بیا نور تپوسونه کېږي او که نه دی په دغه کې پیل شو وروسته سره بیا نور حساب کتاب نه کېږي دا سړی بیا کافر دی او ده باندې بیا ډایرکټ عذاب شروع کېږي. اولنی چې کله دی په قبر کې کېښودلی شي محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي دوه فرشتې ول راشي چې منکر او نکیر ورته ویلی کېږي. ډېر زیاتې ناشنا فرشتې دي ځکه ورته منکر نکیر ویلی کېږي. داسې ناشنا دي محبوب علیه السلام فرمایي وایي د هغې دا مخکیني غاښونه چې دی نو لاندې په ځمکه باندې لګېږي او دا اودي او اسماني رنګي جوړې تور رنګ طرف ته مایله اودي داسې سترګې دي او د سر په ویښتو کې تر د خپو پورې ټولې دا پټي داسې رعبناکې فرشتې دي. دغه فرشتې ول راشي او دا د ده نه تپوس کوي چې ستا رب څوک دی. نو که دا مؤمن ورته وایي چې ربي الله زما رب الله تعالی دی بیا دې تپوس کوي چې ما دین وکړه دین دې څه دی دی ورته وایي چې مؤمن دین الاسلام زما دین اسلام دی او بیا دې تپوس کوي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل د نبی علیه السلام په باره کې دې څه عقیده وه. نو که چېرته کې دی صحیح العقیده وي دی ورته وایي چې دا خو د الله تعالی محبوب دی محمد علیه السلام چې موږ په ایمان راوړی دی او زموږ رسول دی. او که چېرته کې د ده عقیده ګډه وړی دی په دې سوال کې پیل کړی شي چې یاره دا خو زه نه پېژنم پته نه لګي چې دا څوک دی خو زموږ منځ کې کس دی لکه رانن سبا چې بعضې خلک وایي. نو بس دی په دې سوالونو کې پیل شو خدای تعالی دې موږ او تاسو د پیل کېدلو نه پکې په خپلو ایمان کې وساتلی کي په دوی باندې بیا عذاب شروع کېږي. که چېرته دی پاس شي په دې سوال جواب کې نو بیا ترې وروسته اووه ورځې ورسره حساب کتاب نور کېږي. دا اووه ورځې حساب کتاب د څه شي کېږي او څنګه کېږي ولې کېږي. علماء کرام د دې وجې ذکر کوي. علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله فرمایي وایي دا اووه ورځې حساب کتاب د مړي سره ځکه کېږي چې کله یو انسان وفات شي نو په دې هفته کې ټوټل اووه ورځې دي. نو د ده سره حساب کتاب کېږي چې ستا په ژوند کې څومره د جمعې ورځې راغلي دي تا پکې څه عملونه کړي دي. بیا چې د خالي ورځ راشي ستا په ژوند کې څومره د خالي ورځې راغلي دي تا پکې څه عملونه کړي. د اتوار د ګل دخشن د هرې ورځې ورسره جدا جدا حساب کتاب کېږي او دا ورسره اجمالي طور مختصر حساب کتاب کېږي. تفصیلي د ذرې ذرې او د هر یو عمل حساب کتاب ورسره په ورځ د قیامت باندې کېږي. عرض مې دا کولو یو وجې علماء کرام دغه ذکر کوي. دویمه وجې دا ذکر کوي چې د جهنم طبقې دا اووه طبقې دي. څو طبقې دي؟ اووه طبقې دي. اول ورسره حساب کتاب کېږي چې اول حساب کې دی پاس شي د جهنم د یوې کندې نه خلاص کړی شو. په دویمه ورځ سره بیا حساب کتاب کېږي چې په هغې کې پاس کړی شي د جهنم د دویمې طبقې نه هم د خلاص کړی شو. په درېیمه باندې د جهنم د درېیمې طبقې نه خلاص کړی شي. دغه شانې په طریقه تر د اووو طبقو پورې دی د جهنم نه خلاص کړی شي. نو سوال جواب ورکول امتحان ورکول دا ګورې اسان کار نه دی د ټولو نه ګران کار چې دا امتحان دی. نو ځکه به دغه صحابه کرامو په دې مړو پسې اووه ورځو پورې صدقې کولي او قبر ته به ورته ناستو تلاوتونه به یې پسې هم کول اووه ورځې. نن سبا ته ورشه او خپل رشته دار به یې وفات شوی قبر ته ورته کښېنه تلاوت ورته کوه دغه ظالمان بدبخته به پسې راشي چې یاره دا خو په دین کې نشته دی. و ظالمه دا خو د صحابو طریقه وه دا خو د نبي علیه صلات وسلام صحابه کرامو چې د چا نه موږ ته دین را رسېدلی دی دا خو د هغوی طریقه وه. تو چې وایي دا نشته دی تو په څه دلیل باندې وایي ولې خلک د دین نه منې کوي. عرض مې دا کولو څوک دې ته تیار نه دي چې یاره زما دې څوک وفات شي زه دې پسې اووه ورځې صدقې وکړم او زه دې پسې اووه ورځې په هغه پسې سبقونه ووایم او نه ورته دا خلک پرېږدي. خو چې کم خلکو باندې خدای تعالی احسان کړی دی هغوی ته دا ټول خدای تعالی احسان کړي دی الله تعالی دې موږ ته هم احسان کړي. نو هغوی دغه صدقې او خیراتونه کوي. یاد ساتئ اوس دا روایت چې کوم ذکر دی
پدې کې دی طاووس رحمه الله د شنو فرمایلی چې دا ماته نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې او ورځې با د مړي سره په قبر کې حساب کتاب کیږي بلکې دا دی طاووس رحمه الله کوم چې تابعی دی د خپل خبره داسې کړی دی چې په مړي سره حساب کتاب کیږي نبی علیہ السلام ته دې نسبت نه لري کړي نو علماء کرام فرمایي وای دا خبره وای د نبی علیہ السلام نه اوریدلې ده خو ډایرک په ډایرک کې صرف ذکر کړي نه دی نبی علیہ السلام وی ځکه چې د قبر حالت چې دی د دې عام انسانانو ته پته نه لګي چې په قبر کې د سره حساب کتاب کیږي او کنه کیږي دا پته یو الله ته لګي او یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته خدای تعالی خولي نو دا وته نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې د مړي نه ورځي په قبر کې تپوسونه کی دلیل په سره دلیل ز تاسو د وړاندې ذکر کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حدیث شریف دی او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دی دا عمر فاروق سے فرمای وای چې کم یو انسان دعا وغواړي خود دعا نه مخ کی او رست په نبی علیہ السلام باندې درود شریف اونوای نو دغه دعا خدای پاک نه قبلای دا خدای تعالی درته نه خيږي او دا د زمکی او د اسمان په منځ کې اویزان دی چې د کومې دعا نه مخ ورسته درود شریف اونوي شي نو د جميع علماء کرام په دې باندې دا اتفاق دی چې عمر فاروق صاحب د ځان نه دا خبره نه کړي ځکه عام سړی ته پته نه لګي چې دا دعا کم خوازي خو عمر فاروق صاحب دا د نبی علیہ السلام نه اوریدلی دي او بیا عمر فاروق رضی الله عنه چې دینو دا خبره کړې ده دویم حدیث شریف د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حدیث دی حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د حضرت سعید بن مسیب رضی الله تعالی عنہ حدیث راوی دی چې کله یو انسان په دشت و بیابان کې مونږ کوي په صحرا کې مونږ کوي او د اذان هم وایي بانګ هم وایي او اقامت وسره هم وکي نو د دنه غیر چاپیرا داسې د غرونو غونډه کې په سکونو باندې فرشتي ودرېږي او خدای تعالی د جمعي ثواب ورکي او فرمایي کچرته دې په دشت و بیابان کې مونږ کوي د اذان هم ونوي او اقامت هم ونکي نو یو فرشتي خی طرف ته ودرېږي او بل فرشتي ګس طرف ته ودرېږي خو کاذان او اقامت وکړي نو بیا په ډېر په سکونو باندې فرشتي ودرېږي دا سید بن مسیب رحم رضی الله تعالی عنہ صحابي دی فرمایي نو علما فرمایي چې اوس د چا سره په مونږ کې فرشتي ودرېدل د عام انسان ته پته نه لګي وای پته ولګي چې دی صحابي فرمایلی دي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه اوریدلی یو د دریم مثال درکړم د حضرت علی کرم الله وجهه زوی مبارک حضرت امام حسین ددا زوی دی د هغه نوم علی دی هغه د شانتي دغه روایت نقل کړی دی فرمایي یو حدیث شریف ذکر کړی دی د عذاب قبر متعلق خپل خبرې ذکر کړی دی د نبی علیہ السلام نه ذکر کړی او په اخر کې بیا ویل چې دا د نبی علیہ السلام حدیث مبارک دی رب الجلال بموته ټول د عمل کول توفیق راکړي شوق درود شریف ټول شوق محمد صلی الله علیه وسلم صلی علی محمد و آله و عترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد و آله و عترته بعدد كل معلوم لك کینه جلم خوشاله خپل فزیمن تشریف کړي د حضرت علی کرم الله وجهه د دن وسی مبارک ته دا غن وسینو می هم علی دی رضی الله تعالی عنہ دی فرمایي چې زما والد سے امام حسین رحمه الله د یو پیرا حدیث بیانولو او حدیث به دې بیانولو چې کله یو انسان مړ شي او د قبر توړینو کدی نیک بخت نو د خلکو توای چې الله مو خوشاله کو ما زر د خپل قبر تویسی الله تعالی دې سره خو کې ځکه چې مال خدای تعالی کم عزت نن ناکړي کم مقام او شرافت مال را کړي چې هغه باندې خو تاسو نه پويږئ ماته د هغه پته ده او چې کم کس ګناګاری نو دې چغو باسوي چې ای زما رونو راشي ما قبر ته موړی ای زما ګاونډیانو راشي ما قبر ته موړی او ای زما لار راشه ما قبر ته دې څوک نه وړي او دا چغو باسي خپل رشتہ دار خپل بچی ته رور ته ګاونډی ته مرګری ته دا څوک کسان چې دې ته ګناګار سره چغو باسي نو چې کله بد دا حدیث بیانولو نو
بعضې کسانو منافقان هغوی ورته وفرمایل وی دی چې وایي چې هلکه ګناهګار سړی دونه چیغې وباسي او دې خلکو په وګور هغسې خو دی خو به د خلکو نه اوس پخوا تښتېدلی او که د چیغې والی چې دونه لوی لوی چیغې دی وباسي او وایي چې قبر ته مې مه وروړئ نو چې دونه چیغې وباسي دی او په دغې کې ده فرمیل چې دا اواز یې هر څه ځوري بغیر د انسانانو او د پیریانو نه خو ده به د کټ نه ټوپ کړي د جنازې نه کټ نه تښتېدلی به نو په خپله پسې هم بیا وخندل او نور چې کوم منافقان ناس هغوی پسې هم وخندل نو هغه د علي بن حسین رضی الله تعالی عنه د خولې نه ورته هزار وختو وی خدای پاکه وی دومره د هغه سړي نوم وی خدای پاکه دومره ستا د نبي علیه السلام په حدیث پسې خندا کړې ده او خدای پاکه د دې بدله دې واخلي د دې دومره خپل غلام هغه غلام ښه سړی و هغه چې کله دا دومره څلوېښت ورځې پس دی بیا وفات شو مړ شو چې مړ شو نو هغه غلام په امام حسین پسې را د علي بن محمد بن حسین پسې راغی د علي رضی په نوسو کې دی راځي هغه پسې راغی وی کم سړی چې ستا په خبرې پسې خندا کړې وه وی زما د په الله قسم هغه خو زما مالک و زه غلام ومه زه یې ښه پېژنم او په قبر کې لوی لوی چیغې وهلې چې تباه شوم او برباد شوم او تباه شوم او برباد شوم دا لوی لوی چیغې وهلې امام د علي رضی الله عنه وصي مبارک هغه ورته په هغه ټایم باندې وفرمیل وی خدای تعالی دې پرې رحم وکړي خو چې څوک د نبي علیه السلام په حدیثو پورې خندا کوي وی د هغه باندې داسې حالت یې لکه نن چې د دومره حالت دی نو عرض مې دا کوو چې مخکې د علي رضی الله عنه وصي مبارک حدیث بیانولو نو داسې نه ویلي چې دا نبي علیه السلام فرمایلي بلکې عامه خبره یې بیانه کړله لکه څنګه چې دې تابعي طاووس رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده چې د مړي نه په قبر کې اووه ورځې تپوسونه کېږي خدا مړی د قبر حالات دي چې عام څوک پې نه پوهېږي لکه څنګه چې د علي رضی الله عنه وصي مبارک بیان کړي او په هغې څوک نه پوهېدل خو چې کله چې سړي انکار وکړو نو بیا ښکاره ووایي چې دا د نبي علیه السلام حدیث دی ګورئ دا زما عامه خبره نه ده دغه شانتې دا د دې صحابه کرامو دغه طریقه وه اخر کې دا یو خبره کومه خپلې خبرې بس کومه جلال الدین سیوطي رحمه الله د نن نه څه د پاسه 1500 کاله وړاندې تېر شوی دی هغه په خپل کتاب الحاوی للفتاوی کې ذکر کړی دی وایي ما ته د ډیرو تابعینو نه دا خبره را رسېدلې ده د خپل استادانو نه چې په مکه او مدینه منوره کې به 7 ورځو پورې په مړي پسې صحابه کرامو او د خلکو خیراتونه کول وي تر اوسه پورې هغه صدقې او خیراتونه پسې کېږي نو پته ولګېده چې په مړو پسې خیراتونه صدقې دا صحابو کړي دي او د صحابو نه طریقه په طریقه باندې داسې موږ ته الحمدلله پاتې شوي دي خدای تعالی موږ له عمل کولو توفیق راکړي درود شریف په شوق او محبت